اوبه د چینو پاکې فری میلاویږي کورونه جوړول نشته د پاسه بیوالیا د سوره کړی دی د روټۍ ګټل نشته مزدوري نشته تیار خوراک دی منو سلوات تیار راځي هلکه شکر وباسئ د دغه ناشکرۍ د وجې چې دی د الله ناشکري وکړه دی د فرعون غونته کې د ظالم بادشاه نه الله خلاص کړلو نو پکار دا وه چې د شکر وباسلی وي د دغه ناشکرۍ د وجې یې 40 کاله په میدان تیه کې تېره کړل 40 کاله ازادۍ نعمت دا د فلسطین د مسلمانانو نه پکار ده چې تپوس وکړي چې د یو ګوټ اوبو پسې په کتار کې لوښي نیولي ولاړ دي څومره ظلمونه پې کېږي د ازادۍ دا نعمت دا د کشمیر د مسلمانانو نه او دا د برما او د فلسطین او د غزه بني اسرائیل فرعون غلامان کړي فرعون پې ظلمونه کول زیاتی پې کول د کور او د سلطنت او د پټو کارونه پې کول او دومره حد ته پورې د هغوی ظلمونه رسېدلي وو چې قرآن وایي ویستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم دا فرعون به لګېدل د بني اسرائیلو زامن به یې لالول پلار به مخامخ ولاړ دی بچی څومره خوږ دی د پلار په مخ کې بچی راولي او هغه ورته حلالوي ویستحیون نساءکم او لوڼه به یې ورته ژوندی پرېښودلي دومره ظلم دومره زیاتې موسی علیه السلام یو تحریک وچلو الله نبوت ورکو لاړ شه فرعون ته دعوت ورکا فرعون گمراه شوی دی بني اسرائیل آزاد که د هغه د چنګل نه نو موسی علیه السلام لاړو فرعون ته دعوت ورکو اوږده واقعه ده اخیری حد ده چې فرعون مقابله هم د موسی علیه السلام شروع کړله خو د معجزې او د سحر مقابله نه کی او اخیری حد دا راووتېده چې موسی علیه السلام بني اسرائیلي 6 لکه بني اسرائیل دي دی د شپې روان کړل او فرعون ته سحر پته ولګېدله چې سلطنت خالی پروت دی څوک خو کار لرانه لل پټو ته څوک کار لرانه لل څه شو د بني اسرائیل نو چې کسان یې ولېږل نو د بني اسرائیلو کورونه چې کومو خالی پرتو واپس سړی راغی وی بني اسرائیل نشته ټول تلي دي لاړل نو فرعون ولګېده لښکر فوج دی د ځان سره کو د موسی علیه السلام پسې شو مخې ته دریاب راغی شاته د فرعون لښکر دی بني اسرائیل وی موسی من خو گیر شو اوس به څه کوو موسی علیه السلام وی ان الله معنا الله مدد موږ سره دی الله موږ سره دی نو الله تعالی موسی علیه السلام ته وی د امسا دې په دریاب کې ډوبه کا نو چې څنګه یې ډوبه کړه 12 قبیلې د بني اسرائیل وی 12 لارې الله ورکړلې او بني اسرائیل چې څومره وو د موسی علیه السلام ملګري په هغې باندې روان شول روان دي فرعون راغی وی دا لارې خو زه بادشاه یم او زه خدای یم دا ما ته کولو شوي دي نو فرعون خپل قوم په هغه لارو باندې روان کو تاریخ لیکي چې کله د موسی علیه السلام اخیری بني اسرائیل اخیری کس د سمندر نه بهر شو دې طرف ته د فرعونیانو اخیری کس سمندر ته رادننه شو موسی علیه السلام چې څنګه ووتېده امسه بیا په سمندر کې کته کړله الله تعالی اوبه بیا یو ځای کړلې فرعون سره د لښکره الله غرق او بني اسرائیل 6 لکه بني اسرائیلو دی د فرعون د غلامۍ نه خلاص شول بیا هم یېرېدل وی دی خو نه دی بچ شوی موږ پسې رانشي الله د فرعون هغه لاش بهر کو د مصر عجایبګر کې اوس هم پروت دی چې دوی یې په خپلو سترګو وویني چې دی اوس آزاد شو نو پکار دا وه چې بني اسرائیل آزاد شول د الله شکریا ادا کول پکار
دا یو نعمت ما خو تاسو له ازادي ډیر لوی نعمت دی نو شکریا ولا پکار وا دا بنی اسرائیل دا شپږ لکه په میدان تیه کې پاتې کېدل الله انتظامات دی لکول منو سلوات تیار راځي چونکې دی د مصر نه راغلو نو کورونه نو وریاض رااله د دې شپږ لکه خلکو د پاسه به سورې کړو قوم راغی موسی علیہ السلام ته وی د تند د لاس مړ شو وبنشتا سارویری انسانان د شپږ لکه حبوبومس کی او ساروی حبوبومس کی موسی علیہ السلام ته الله وی دا ګټله امسار او بغوا د چې ګټله امسار او بغولا الله تعالی دولس چینی داغه نه روان کړی هر قبیله تخپل خپل چینت لا او هر قبیله خپل خپل ګذر پیجندو ان دومره نعمتونه چې او د چینو پاکه فری ملاویږي کورونه جوړول نشتا د پاسه په وریاض سوره کړي دي د روټه ګټل نشتا مزدوري نشتا تیار خوراک دی منو سلوا تیار راځي خو مزید سره ژوند تیروي سکوي تاسو نو چې دی بسار کېدنو قسمه قسم ناشکرای بده کولی الکه شکر وباسي دغه ناشکرای د وجه چې دی د الله ناشکری وکړه دی د فرعون اونته کې د ظالم بادشاہ نه الله خلاص کړلو نو پکار داوا چې د شکر وباسلې وي دغه ناشکرای د وجه سلويخ کاله په میدان تیه کې تیر کړل سلويخ کاله چې سحر بشو دای بروان شو وای من خپل وطن ته ځو نو لار به والا تسلوا او چې ما خام بستړي شو نو زمنګ بل ګرام بو بیا به ما خيزو د چراپا به سیدن بیا به میدان تیه دا سلويخ کاله اول تیر کړل د ناشکرای د وجه پکار دا و چې دې څه کړی وي شکر ادا کړی وي موسی علیه السلام په ذریعه د فرعون نخلاص شو رسول الله مبارک چې کله مدینه منورې ته راغی نو يهودو روزه نیولا نو موسی علیه رسول الله مبارک ته تاسو کو تاسو له روزه نیسئ وي په دې ورځ مون خوشحالي مناوو دا منګ به تور شکریانې سودا روزه يهود دي وی شکر وباسو چې مونږ په دې ورځ باندې د فرعون نخلاص شو مونږ ذکر وجنیسو دا زمونږ شکریا ده موسی رسول الله مبارک ورته وی موسی علیه السلام خو زما رورو مونږ له زیات شکر پکار دي چې مونږ هم روزه صحابه ته وی روزه نیسئ روزه کوي تاسو او بیا په اخیری کال وی وی آینده ژوندې من دوه بنیسم دا د څه د وجې يهود وروجه نیول د دې د وجه چې فرعون نغونته کې لوی ظالم بادشاہ نه موږ څه شوي او خلاص شوي موږ باندې ظلمونه کول زیاتی کول نو الله موږ له نجات راکو الله موږ له ازادي راکړه موږ له پکار دي چې موږ د الله شکر ادا کو چې الله ستاسو شکر دی اوس کو داغه فرعون په موږ باندې حکومت وي نو مو خپل بچو ته مو قتل او غبر لالول موږ څه نشو کولی نو ازادي دا ډېر لوی نعمت ته دو رکعات نفل پکار دی هر وخت الله شکر ادا کول پکار دی چې الله شکر دے په آزاد ملک کې پیدا کړی و آزاد وطن کې پیدا کړی و د مسلمان ملک کې پیدا کړی و د آزادۍ نعمت دا د فلسطین د مسلمانانو نه پکار دی چې تاسو کې چې د یو ګډ په بو پسې په قطار کې لوخي نیولي ولاړ دي څومره ظلمونه پکېږي دا آزادۍ د نعمت دا د کشمیر د مسلمانانو نه او دا د برما او د فلسطین او د غزه یعنی کم ملکونه داسې دي چې هغه باندې هغه آزاد نه دي نور قومونه په ظلمونه کوي زیاتی کې خپل مخ ته نه پریږدي کورونه ولا روان کړل ځایونه ولا روان کړل د اوبو تنظیم نشته د روټۍ نشته مونږ چې خلک پورته کوو بس مونږ وایو مونږ آزاد نه یو مونږ غلامان یو غلامي خو دغه ته وایي